یو پکې د شعبان شپه د 15 ورته وي او شب برات ورته خلک وي او بعضې خلک دې ته هم شب قدر وي. نو د دې شپې خپل فضیلتونه راغلي دي. د دې باره کې 3 قسمه رای علماء کرام دي. بعض عالمان خود د دې شپې عبادت ته بدعت وي دا جایز د سره نه دی او د دې څخه خاص عبادت نشته او کوم روایت چې راغلي دي وي هغه ډېر کمزوري دي او یا منګړت دي. دویم قسم خلک دا چې د عزتمندو دې ته ډېره زیاته توجه ورکوي چې د فرایضو د منځونو دومره خیال نه ساتي لکه د دې شپې چې څومره خیال ساتي. دا دویم قسم خلک دي. پورا کال یا پورا میش عبادتونه نه کوي خو په دې خاص شپو کې به ډېر زیات عبادتونه کوي. نو دا دواړه رای عزتمندو د اعتدال نه وتلې رای دي. هر چیز به ثابته خو خپل حد پورې به ثابته. د فرض خپل درجه ده، د نفل خپل درجه ده، د سنت خپل درجه ده، د واجب خپل درجه ده. نو چې د نفل نه فرض جوړې نو دی وجنه باز عالمان به تاب باندې رد کوي. نو هغه رد دا مطلب نه چې دا کار بالکل ناروا دی، دا ته چې سره څنګه سلوک کې دا ناروا دی. او بعضی کسان عزتمندو بالکل چونکه خلک ډیر اهتمام کوي نو دا غلک سیس چې ثابتي دا غیم انکارو کی بس وې دا مرپزی نشتا نو داسې بم نه کې چې کم سیس څومره مرتبه کې ثابت ته هم اقا مرتبه کې به ساتي. د شعبان د شپې عبادت فرض نه دی، واجب نه دی، سنت مؤکده نه دی، یو مستحب او خل او بهترین کار دی او هر مستحب کار هم د کولو کاری. څنګه چې فرض تکې نو عزتمندو دا مستحب کارونو مطلب هم دی چې ښه کارونه نو ښه کار که واجب نیمی خلکو له کول پکاري خو د هغه خپله درجه کې کول پکاري. د فرایضو درجې ته به نه رسې او داسې نه چې فرایض ورته پرېږدي او صرف دا کې نو بیا هم ناروا ده. نو دا درمیانه خبره شوه. نور روایاتو کې راغلي دي او نفلونو کې عزتمندو که کمزور روایات هم وي نفلي عبادتونو کې هغه کار کوي. دا د ټولو عالمانو په دې باندې فیصله ده. نو دی وجې نه عزتمندو 15 شعبان زمونږ د ملک په اعتبار سره د اتوار شپه یعنی سبانۍ شپه، نن د جمعې ورځ ده، سبا د هفتې ورځ ده، ورپسې شب اتوار دی. نو دغه شب اتوار یا ورپسې عزتمندو د پیر ورځ ده، د هغې شپه جوړیږي. د اتوار ورځ تیاره، سبا بله ورځ تاسو چوټي ده. نو بهتره دا ده چې انسان په هغې کې روژه ونیسي یا څه ذکر وکړي یا عبادت وکړي یا فضول چکرونه او د دې څیزونو نه پرهیز وکړي. او عزتمندو سبانۍ شپه د اتوار شپه عبادت وکړي. شب اتوار له لاړ شي، آسان کار دی. تبلیغیان را جمع شوي هر اتوار په شپه باندې د دې منځ والا شپو به نبي علیه السلام ډېر اهتمام کول. دا روایات تو کې راغلي دي او احادیثو کې راغلي چې نبي علیه السلام به هره میاشت کې دا د منځ والا شپې دې کې به روژې نیولې. دې ته وایي ایامي بیز، د رڼا ورځې، ځلیدونکې ورځې، 14مه سپوږمۍ په دې کې. نو دا 14مه، 14مه، 15مه د هرې میاشت او دا شان یا 14مه، 15مه، 14مه دا د منځ ورځې دي. په دې کې به نبي علیه السلام هره میاشت کې روژې نیولې. نو دا 15 شعبان هم 15 دا هم د میاشت 15 تاریخي. نو بس په دې کې به هم نبي علیه السلام روژه نیوله، موږ هم روژه نیول پکار دي. اتوار ورځ تیاره چوټي ده، سهار مونځو که بیا سملم غرمې مونځ پورې خبره نه. او بعض روایتو کې راځي نبی علیه السلام وایي په دې شپه باندې الله رب العزت یو قبیله یاد کړه چې بنو کلب قبیله د هغې ډېر زیات څاروي وو. وایي د دوی چې دا څومره څاروي دي او د دې په بدن چې څومره ویښته دي د دې برابر الله د خلکو مغفرت کوي. شب برات دې ته ولې وایي؟ براءت معنا ده بری کول، اسانه معنی دا ده. نو الله رب العزت په دې شپه باندې د ډیرو کسانو د جهنم نه بری کوي. نو په داسې شپه باندې په هره شپه الله کوي خو په دې شپه باندې خصوصي توجه وي او دې کې لږ زیات مقدار راغلی دی.
نور هر شپه الله رب العزت مغفرت کوي. د شپې اخیری حصہ کې اعلان کیږي، دا احادیثو کې د ترمذی راغلي. خو په دې شپه باندې لږ زیات مغفرت. نو دا مستحب شپو کې علماء کرام شمارلي دي، نفلی شپې مستحب شپې. اوس که مستحب ده او که فرض ده او که واجب ده، خو الله پاک ستا مغفرت کوي. تی دې سره څه کوي چې فرض ده او که واجب ده او که سنت ده، چې الله دې مغفرت کوي. وی مڼه دې پکار ده که کابل مڼه درته ملاویږي، خبره ختمه. سیو درته ملاویږي. نو په دې شپې عبادت کول پکاري. نو دا عزتمندو هغه حکمت شو. نو د شپې سنه څه درجه کې عزتمندو پلار عبادتو کی، خزه عبادتو کی، بچی ځان سره راغون کی. سورۃ یاسین وای تبارک الذی، کني دا د مونږ والا سبق پکې وایا، او کني خو بس یو سوره کاته مونږ کا، او کنور اسم نه عزتمندو کم از کم دا خش پده پدې شپه باندې موبایل، فلمونه، ډرامې او ګپې شپې دا خو پرې ده کنه. زه نور څه نشي کولای، دا خو پرې ده چې کم از کم په دې مبارک شپه باندې ستا بد عملونه خو زیات اونې لیکلی شي کنه. دی وجې نه عزتمندو یو میا صاحب نه چا تپوس وکړو چې د شب قدر څه علامت دی. وی شب قدر څنګه به موږ ته پته لګي چې دا د شب قدر شپه ده؟ هغه ورته یو شعر ویلو، وی ای خواجه چی پرسی ز شب قدر نشانی، ای خواجه چی پرسی ز شب قدر نشانی، هر شب شب قدر است گر قدر بدانی. وی فلانکی خانه سبا ته پوسونه کې چې شب قدر څنګه ده او څه دی؟ وی هر شپه د شب قدر ده، خو چې تا قدر وکړو. یو عام شپه باندې سړی را پاڅېدو او د الله عبادت یې وکړو، نو د ده دپاره دا داسې شوه لکه شب قدر، ځکه عبادت یې وکړو. او چې کوم سړي پکې نه دی کړی هغه دپاره، یو سړی شب قدر په شپه اوده دی، نو د ده دپاره خو شب قدر نه شوه که نه. نو عزتمندو وخت نه فایدې اخیستل پکاري. خو په دې شپه باندې مغفرت د ډېرو خلکو کېږي، خو بعضو روایتو کې راځي د بعضو کسانو مغفرت نه کېږي. د دې شب قدر شپه باندې هم د بعضې کسانو مغفرت نه کېږي. حالانکه نبی علیہ السلام ویلي د بنو کلب د څاروو د ویښتو برابر د خلکو مغفرت کېږي، خو بیا هم د بعضې کسانو نه کېږي. هغه بعضې کسان دي، نو کم از کم دغه کسانو نه ځان وساتو، دا هم راله ډېره ده. یو پکې مشرک کافر دی، الحمدلله دا خو راته الله نصیب کړی ده چې اسلام هم قبول کړی دی. خو بعضې ګناهونه داسې دي، دا هغه ګناهګار هم په دې شپه کې نه کېږي. یو دی زاني، زناکار، په دې شپه باندې د هغه نه کېږي. او دویم نمبر عزتمندو چې کوم انسان کینور انسانی، کینه کوي خلکو سره، نور ښه انسان دی، الله د هغه نور عملونه لیکي، خو په دې شپه باندې الله دا نه یادوي. لکه یو سړی اعلان وکړي لکه که دې جومات ته 10 پاس کسان رال، نو هغه له به زه دا سرټیفیکیټ ورکوم. اوس 8 تعلیم دی، 9 تعلیم دی، خو هغه ته هغه سرټیفیکیټ نه میلاویږي. یا 10 کلاس یې ویلی دی خو ثبوتو سره نشته، هغه ته هم نه میلاویږي. نو د دې وجې نه عزتمندو کینه ډېر بد چیز دی، متکبر انسان. او بل پکې راځي چې کوم انسان خپل ولی ماتی، د هغه سړي مغفرت هم نه کېږي. تور ته لکه د ماما سره دې ونه لګي، وایي مړه ده سره مې اسې بیسه نه لګي، څوک وایي اس بیسه مې نه لګي، اسې مې ورسره نه لګي. نو دا اسې پکې څه شي؟ اسې پرېږده سم په اس کښېنه او ښه مزېدار خپل ولی پاله، ځان اس کا تیار که منډه وهه خپلوانو سره. خپل ولی ته عربی کې عزتمندو رحیم وایي، او د الله نوم هم رحمان او رحیم دی. نو خپل ولی الله د خپل نوم نه جوړه کړې ده، دومره یې خوښه ده. نو څوک چې خپل ولی ماتی، وایي خپل ولی یو ځل د الله نه تپوس وکړو چې یا الله تا ماله دومره قدر راکو، او د خپل ولی دا خبر الله په عرش باندې ویلي کړې ده. نو تپوس یې تو کو چې تا ماله دومره خیر او برکت راکو، نو که زما څوک خیال نه ساتي، نو بیا نو الله ویل چې چا ستا خیال وساتو، هغه زما خیال وساتو، او زه به د هغه خیال ساتم، او چې چا ته ماته کړې زه به هغه سړی ماتوم. خپل ولی مو کوي عزت. یو دا دی، یو خپل کې نقصان دی، د هغه نه ځان ساته، او هغه سره هر ځای ته مزه، هغه ځان لشی دی. خو کم از کم سلام، دعا، مړی ژوند دی، دا درې شی نه، دا به نه پرېږدي. که جواب درته کوي که نه، مړي لی ورځه.
او چې په لار روان دی عزتمندو سلام پې کوه، یا که سلام درله درکړي جواب یې ورکوه. نور نقصاني سړی دی پارټنرشپ سره مه کوه، چکرولو سره مه ځه، ډېر ناسته پاسته سره مه کوه. هغه باندې شریعت تا نه دغه کوي چې خامخا اوس ته سره هر ټایم کښېنه، نه، خپلو بچو سره کښېنه، خپلې ښځې سره کښېنه، عالم سره کښېنه، تبلیغ کې ځه، ذکر فکر کوه، دا کارونه کوه. چټي خلکو نه څه غواړې، خو خپل ولی به نه پرېږدې. یا تا نه څوک تپوس کړي دا څه دی، وایي دا زما ترورزی دی، دا زما مامازی دی، او دا زما خالازاد چچازاد زما کزن دی، دا رشته به نه پرېږدي. نو بهرحال عزتمندو دا د شب قدر د دې په دې شپه کې الله رب العزت فرشتو ته د دې بندګانو د پوره کال هغه تفصیل حواله کوي چې دا بمري دومره کسان دومره رزق دی دومره دی. نو په دې شپه باندې دعا کول پکار دی، خدای پاک رزق کې مې برکت واچي، ځکه الله دعا سره تقدیر مو بدلی. نو تقدیر دی تیار لیکلی کیږي یا حواله کیږي، و یا الله ښه تقدیر را لولي که زه ستا بندی ما، زه تا ته محتاج یم، ستا نه سوا بل در نه لرم، زه به چېرته ځم. او دا خو داسې خلک دي خپلوان هم د چا خبره نه مني. نو یا الله زه به چا ته سوال کوم، او ته زما خپل یې، تا زه پیدا کړی، او یا الله تا زما رزق په ځان باندې لازم کړی دی، ته خو سپولم خوراک ورکې. ګوره الله زه داسې خبرې کوي، یا الله ته خو سپولم ورکې، او ته خو دې ځناورو لم رزق ورکې. نو یا الله زه خو اشرف المخلوقات یم، او ټیک ده زما په کمه باندې تا ناراضي ما، او په لږم د ناراضي ما، خو یا الله دا معاشره زه ډېر کمزور یم، چې مال دی کمی، سیز دی کمی، نو انسان سترګې چا سره نشي ملاولی، هر خبره چا سره نشي کولی. یا الله د دې خلکو ټینګ نیم ستا د مخلوق، یا الله ته د حاجت مطابق رزق مال راکې او چاته مې محتاج مکي. دعا کوه عزتمند. نو دعا د عبادتونو یو دا